ډیره دردناکه واقعه رامخې ته شوې وه چې د پښتو مشهور اداکار جهانګیر خان وفات شوی و. دوستانو چې کله جهانګیر خان وفات شو ډیرو اداکارانو خپلې خبرې وکړلې د جهانګیر خان باره کې هر څه وویلې، خو نن د جهانګیر خان د ښځې یو څو خبرې رامخې ته شوې دي او ډېرې ژړلې دي چې جهانګیر خان سره د مرګ په وخت کې دوستانو که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چا زموږ د چینل مخه نه وي سبسکرایب کړې خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو د نن نه 5 شپږ ورځې مخکې د پښتو مشهور اداکار جهانګیر خان وفات شوی و. داسې خبر په سوشل میډیا باندې ډېر تیزۍ سره خپور شوی و. چې کله دا خبر په سوشل میډیا باندې ډېر تیزۍ سره خپور شو نو د پښتو مشهورو اداکارانو په جهانګیر خان په مرګ باندې د غم اظهار وکړو او خپلې خبرې وکړلې چې جهانګیر خان به څنګه زندګي تېروله. خو چې کله ځینو خلکو ته پته ولګېده چې جهانګیر خان ژوندی دی نو بیا ځینو خلکو نورې خبرې کولې. خو نن د جهانګیر خان د ښځې په ژړا باندې یو نوی بیان رامخې ته شوی دی. وایي چې د جهانګیر خان باره کې ډېرو خلکو غلطې خبرې کړي دي. ډېرو خلکو ویلي دي چې جهانګیر خان وفات شوی دی، خو نه جهانګیر خان نه دی وفات. جهانګیر خان په هسپتال کې ډېر په بد حال باندې پروت و، ډېر زیات بیمار و. دغه بیمارۍ په وجه باندې د ځان نه یو څو تصویران وباسل او په سوشل میډیا باندې خواله کړل او ویل چې زما مینوالو ماته دواګانې کوئ چې ماله الله تعالی صحت راکړي. خو چې کله جهانګیر خان نه الله تعالی صحت ورکړو او د سوشل میډیا په سترګه باندې وکتل چې په جهانګیر خان پسې دغه خبرې شوې دي چې جهانګیر خان وفات شوی دی، نو جهانګیر خان ښځې وویلې چې زه راپاڅېدم او زه ډېره په ژړا شوم، زه ډېره خفه شوم چې زما خاوند پسې څوک داسې خبرې کوي. دوستانو داسې خبرې ډېرې رامخې ته شوې دي خو جهانګیر خان پسې چلته اوسه پورې داسې پراپګنډې نه وې ساتل شوې څنګه ورپسې دا اوس ساتل شوې دي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. جهانګیر خان وایي چې زموږ اداکارانو پسې ډېرو خلکو راغستې ده خو الحمدلله موږ اداکاران به خپل خدمت نه بیلو. دوستانو دا و د جهانګیر خان د ښځې او د جهانګیر خان د خولې نوې خبرې. زموږ دا ویډیو خوښ شوي وي زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، تر چینل څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. همدلې سره اجازه غواړو د لوی الله په امان. والسلام.